اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمن یو دعا یادو هغه دعا ده چې نبی پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې بکلم یو نوې مسلمان راغی چې هغه کلمه توحید ویلی و چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه به د علم او د زده کړې متعلق ځان پوه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تر ټولو نه اول مونځ وښوده، ځکه چې کلمه خو به یې ویلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او د اسلام خو 15 ارکان دي. کلمه د توحید ده، مونځ دی، روژه ده، زکات دی او حج دی. نو پای کې اولنی مونځ دی، نو مونځ به ورته یاد کړو. د مونځ د یادولو نه وروسته بیا به ورته وایي چې دعاګانې غواړه د الله تعالی نه. اوس د الله تعالی نه مدد غواړه، ځکه دعا چې ده نو دا عبادت دی، نو دعا غواړه د الله تعالی نه. او بیا د دعا هغه الفاظ به ورته هم وښودو چې دا دعا غواړه چې اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي، الله بخښنه راته وکړه. او بخښنه خو د کلمې د توحید د وینا سره کافر ته شوي، خو د آینده دپاره الله تعالی اللهم اغفر لي، الله بخښنه راته وکړه. وارحمني، د رحم فیصله را سره وکړه، الله خپل رحمتونه را باندې راووره. او وهدني، الله تعالی هدایت راته وکړه. او د هدایت مختلف مراتب دي چې الله تعالی انابت مې په زړه کې مې د اسلام سره مینه واچوه، الله تعالی توفیق راله د نیکو اعمالو راکړه، الله په دې نیک اعمالو باندې مې کلک کړه، استقامت مې نصیب کړه. الله تعالی د استقامت نه وروسته د اسلام د اصول او د کوم عبادات او اخلاق چې دي، الله تعالی زما د زړه سره وتړه دې طرف ته قلب. نو وهدني، الله هدایت راته وکړه. وعافني، الله تعالی بچ مې وساته، عافیت مې نصیب کړه. نو عافیت د مرضونو نه هم دی، د غریبۍ نه هم دی، د مصایب و مشکلاتو نه هم دی، د امتحاناتو نه هم دی. نو عافیت هم یو عام لفظ دی، په دې کې ټول عافیتونه پکې راغله. نو عافني، الله تعالی عافیت مې نصیب کړه د مرضونو نه، آفتونو نه، مصیبتونو نه، امتحانونو نه. نو عافني. او ورزقني، الله تعالی راکړه راته، رزق راله راکړه. رزق کې چې کوم دی نو د بدن دپاره د خوراک دا رزق دی، لباس دا رزق دی، علم هم رزق دی، جاه و مرتبه هم رزق دی. نو الله تعالی صبر او استقامت دا هم یو رزق دی. نو ورزقني، الله تعالی رزق لا راکړه. دا د نبی پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي هغه دعا ده چې هر مسلمان ته به یې دا دعا زده کوله. او نبی صلی الله علیه وسلم بیبي د حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه په داسې الفاظو دعا کوله چې به جامع الفاظو، او دا چې په تفصیلاتو کې الله جنت راکو، په جنت کې داسې محل راکو، په هغه محل کې داسې کور راکو، په کور کې داسې ښځې راکو، بیا داسې. نو دا داسې دي. نو دا تفصیلاتو کې بنوته، بلکې جامع الفاظ به وي. موږ تاسو لم پکار دي چې کوم جامع الفاظ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلي چې په هغې باندې خپل دعاګانې وغواړو. الله تعالی دې زموږ دعاګانو توفیق او بیا د هغې د قبولیت شرف دې الله نصیب کړي. جزاکم